نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون صدق الله العظيم. محترمو، نن په یو موضوع باندې بحث کوم او دا ډیره اهم او ضروري موضوع ده او ډیره اوږده موضوع هم ده، خو زه به مختصرې په دې باندې څو خبرې وکړم. او هغه موضوع دا ده چې په امام پسې مقتدي شاته ولاړي، نو آیا دا مقتدي به په امام پسې قرائت کوي او کنا، په دې پسې به شاته سورة الفاتحه وای او کنا، نو دغه وضاحت به کم دی وکړو. محترمو، چې یو کس په امام پسې ولاړ وي، نو که هغه ښکاره مونځ دی او که پټ مونځ دی، او که هغه تش رکات دی او که هغه ډک رکات دی، خو چې په امام پسې شاته ولاړې، نو ته به قرائت نه کوې، ته به خاموش ودرېږې. بعضې ملګري هغه خو په هر مونځ کې په امام پسې شاته قرائت کوي، سوچ کم دی هغه په ډک رکات کې قرائت نه کوي، خو په تش رکات کې په امام پسې قرائت کوي. او سوچ کم دی هغه په ښکاره مونځ کې خو قرائت نه کوي، خو په پټ مونځ کې چې کم دی قرائت کوي په امام پسې. نو محترمو، په هر یو مونځ کې که هغه ښکاره مونځ دی که پټ مونځ دی، که هغه تش رکات دی او که ډک رکات دی، خو چې په امام پسې شاته ولاړې، نو ته به خاموش ودرېږې، ته به قرائت نه کوې. الله رب عزت په 9 سپارې کې فرمایي وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ. چې کله قرآن پاک لوستلی شي، نو تاسو ورته غوږ کېږئ او تاسو چوپ شئ، د دې دپاره چې په تاسو باندې رحم وکړی شي. نو محترمو، دلته الله رب عزت د امر 2 صيغې چې کوم نه استعمال کړي دي. یو استمعوا دی، دویمه د انصتو صيغه ده. چې کله تا اورېدل کې، یعنی امام چې کوم دی هغه په ښکاره مونځ کې لګیا دی، نو ته خو اورې، نو ته ورته غوږ کېږده. او دا بل انصتو چې کوم دی، که ته اورې که نه اورې، که هغه تش رکات دی او که ډک رکات دی، خو تاسو خاموش شئ، چوپ شئ، نو په امام پسې موږ قرائت نه کوو. نو بعضې ملګري دلته بې احتیاطي کوي، هغوی دې د دې مسلې نه ځان خبر کړي. دغه رنګې محترمو، مسلم شریف کې راځي وَإِذَا قَرَأَ فَأَنصِتُوا، چې کله امام قرائت کوي تاسو خاموش شئ، تاسو چوپ شئ، یعنی مقصد دا دی چې چوپ شئ، خو څه مه وایئ که نه. دغه رنګې محترمو، ترمذی شریف کې چې کوم دی، هم چې کوم حدیث راځي لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، امام احمد بن حنبل رحم الله فرمائی معنا قول النبي صلی اللہ علیہ وسلم لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب اذا كان وحده، چې څوک یوازې مونځ کوي، نو بیا د هغې د سورة الفاتحې نه بغیر مونځ نه کېږي. د دغې حدیث چې کوم دی دا مقصد دی. نو مونږ هم دا وایو چې یو انسان کله یوازې مونځ کوي، نو سورة الفاتحه به خامخا وایي، د دې نه بغیر مونځ چې کوم دی بیا هغه ناقص دی. دغه رنګې که یو امام دی، هغه به سورة الفاتحه وایي، که د دې نه بغیر مونځ کوي، دا مونځ یې ناقص دی. خو چې کوم مقتدي دی، اختلاف زمونږ په مقتدي کې دی، نه په امام کې دی، نه په یوازې مونځ کوونکي کې دی. دغه په ترمذی شریف کې دا جابر بن عبدالله رضی الله تعالی عنہ دا غیر روایت چې کوم دی هغه مذکور دی، من صلى ركعة لم يقرأ فيها بأم القرآن فلم يصلي إلا أن يكون وراء الإمام هذا حدیث حسن صحیح. نو محترم، دغلتم دا خبر رااله چې څوک سورة الفاتحې نه بغیر یو رکاتو کې نو مونځ یې نه کېږي، خو که په امام پسې ولاړي، نو بیا د هغې لپاره دا خبر نه ده، یعنې د هغې مونځ بغیر د سورة الفاتحې نه کېږي. دا حدیث صحیح دی، حسن دی، دغه ترمذی شریف کې راغلی دی. دغه رنګې محترمو، په معانی الاثار طحاوي شریف کې هم دنیا چې کوم دی په دې باندې روایت راغلی دی. نو زه دا مسله نوره اوږده کوم نه، خو دغه مختصر مې تاسو ته ذکر کړه. مونږ چې کوم دی د دې مسلې نه ځان خبرول پکار دی، او دنیا روایت چې کوم دی په دې باندې دغه راغلی دی چې امام پسې شاته به یو انسان قرائت نه کوي، هغه به خاموش ودرېږي. نو تاسو هم پکار دی چې ځان په دې مسله باندې پوهه کوئ. الله رب عزت موږ په دې خبرو باندې عمل کو توفیق راکړي. وما علینا الا البلاغ.